عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی جنت البقی تا دا یو صحابی دا جنازی سرطلو دا جنت البقی مقبری تا وی دا اقی نپس چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغینو بیمار او سر باندین درد او وی بے وار رأساہو ماتی دا ٹکی اورد وار رأساہو وا زما دا سر دڑا وا دا زما دا سر دڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما ورطوید اللہ حبیب زما پا سر دڑ دے یہ ما تیوی چی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا یہ ما تیوی چی عائشی ستا دا سر سرخوگی بخشی او زما سرخوگی بجول نشی زبدی سرخوگی کی وفات کی گم او دا دنیا نبزم دا سلو یا ہستی دا دنیا نلاړل صحابه کرامو ته منبر خوشی پاتش صحابه کرام با مسجد نبوی ترالل امام الانبیاء بنو منبر تبای قتلو دا منبر خکولا بنوا محراب تبای قتلو دا محراب خکولا بنوا اخو دا منبر زینتو اخو دا عرب و دا عجم زینتو اغا دا دنیا نلاړ صحابه کرامو باندې څومره لویه صدمه راغله سمرا خکل جون صحابه کرامو سره استلیو صحابه سره سمرا مینا ورکړی و او د صحابه کرامو سمرا اصلاح کړي و سم خکلی ګولونه په دنیا کې پیدا کړي څنګه د امام الانبیاء منون کې خلقو احادیث مبارکو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیروت چې تیر شو د یو صحابي کوری ولیدو اغا کوری پا طبیعت باندی پری نوات خوخ نشو مطلب دا دیر خ آبادی کرے و نبی علیہ السلام خوخ نشو چی دنیا خو یو مسافر خانه دا نو دیسی آبادی تا سو ضرورت اغای لگ پا طبیعت سمعو نلگی اغی صحابی تا چوگی وی امام الانبیاء تیر شو استا کوری اولی دو خوی خی و نگرننو هغوی خوا یو سو رزی کیدلی نو کوری دا ڈاگی سر آوار کڑی پول کوری نڑاولی و دا ڈاگی سر آوار پروت ویدا امام الانبیاء زما پا کور تیر شوی و زما کوری خوخ نو گرنلی نو دا ما دا پارا خنو یو کسراغ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تکینا دا سرو زرو گوتی پلاس کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری سی مخوار اغا بل طرف تاوڑید بیئیت مخوار پا بل سموقع باندے اغا بیار آگے امام الانبیاء بیا مخوار واغا شکیش تپوس کے یرمان امام الانبیاء مخاڑی چی سو وجنا بل صحابی ورطوی دامات رسرو زرو ددی گوتی وجہ معلومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی زما پا امت باندی بسر زر و سپین زر حرام ہوں دا سپین زرو دا گوتی اجازت شتا خدا غیم مقدار دے چی گوری دا غین سیوان نئی نور اجازت نشتا نوینا تا دا سرو زرو دا گوتا پلاستا و امام الانبیاء دا لیدلی دا نزک خپشوی اغوی خوا اغا گوتی راویستلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی اپل گزارا کرنا مطلب دا چی دا خسیز ندے زما دا امت دا نارینو دا پار حرام دی سرز زنانو دا پار اجازت شتا کسر استعمالی کسپین استعمالی اجازت شتے خو نارینو دا پار نشتا چی اگا مجلس برخاش و اگا صحابی روان سنو بل ورطویوی دا گوتی خو روالا کنا دا گوتی روالا خپلی بی بیلے ورکا خرسے کا پبل ضرورت کی راوالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خدا نو دا خوی صرف بد وگنل وی واللہ لا آخذو وی زمان دا اللہ پا ذات قسمی کو دا گوتی مارا واغسل دا امام الانبیاء غرزو ملی زدی گوتی تنور نلاس کو دا را لمن پخپل استعمال کے نراولم
ځکه دا امام الانبیاء غورځولې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غورځولې داسې صحابه کرام منونکي متبعین الله ورکړل ګلونو په شان روښانه صحابه ورکړل چې قدم په قدم به د امام الانبیاء اطاعت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ډوډۍ وینا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډوډۍ له روان دی عثمان ذوالنورین روان دی رضی الله تعالی عنہ قدمونه شماري صحابه کرام ورته د الله حبیب دې تا پسې را روانو قدمونه در لشمارل ویدا دې ول شمارل ویدا نظمک زکه شمارل چې ډیر خوشاله مو چې ته مونږه ډوډۍ لرا رواني نو ما وی چې څومره قدمونه دي زما کور ته اغستی دي اقمر غلامان با آزادو اغمر غلامان با آزادوم چې تا زما کور په طرف باندې قدمونه اغستی داسې یوه لویه هستي او یو ښکلی رونق او رڼا صحابه کرامونه رب العالمین واغستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرامو ته یوه لویه صدمه ورسېدله لویه صدمه صحابه کرامو ته راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات لویه پریشانی په صحابه کرامو باندې راغله صحابه کرام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې کله غسل ورکو وی طالب غسل څوک درکوي وی زما اهل بیت زما خاندان نه نږدې ماله به دې غسل راکړي لکه علي رضی الله تعالی عنه زما اهل بیت به ماله غسل راکړي وی جنازه به دې څوک کوي وی زما جنازه به نه کوئ په امامت په زما جنازه نه کیږي چې یو امام یې نور مقتدیان ماله به غسل راکې بس ما به کېده بس قطار په قطار فرشتي به راځي هغه به خپله دعا کوي ملایک به راځي بیا به نارینه راځي بیا به زنانه راځي بس په امامت د امام الانبیاء جنازه نه ده شوې چې یو امام او نور مقتدیان غسل به ورکو خو کپړې به نه لرکو کپړو سړه غسل او امام الانبیاء په چارپایې پروت دی او اسمان نه ملایک راکوزیږي ډلې ډلې دعا کوي بیا ځي بیا راځي نارینا بیا زنانا بیا غلامان ټول راغلل امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دفن ټیم راغی کم ځای دفن رای مختلف چلیدلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلیو چې پیغمبر په کم ځای وفات شي په اقا ځای به قبر او دا د عایشې په کور کې وفات ته قبر به هم د عایشې په کور کې اتفاق شو د عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې دفن ځکه خو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه ډېره بختوره یم موږ وایو عایشې بلکل ستا په بختورتیا کې شک نشته وی ځکه چې امام الانبیاء وفات کېده عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی ستاسو د امت پیشوا او مقتدا چې د دنیا نه تو نو نمبر زمو کور زمو غیږ زماوه او لاړې مې وسرم شریکې شوې ځکه میسواک مې وله نرم مسواک مې نرم میسواک مې نرم کو نو نمبر زما دی زما په کور کې دی غیږ زما ده وی د امام الانبیاء سر زما په دې ځای پروت دی چې کله تینه روح پرواز کوي نو نمبر زما غیږ زما کور زما لاړې زما چې مسواک مې وله نرم کو نیشو وخلی ما نرم کو بیا می امام الانبیاء لا مسواک عجیبه وقتو عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ټیم په ټیم به جمعه ته ووتو صحابه کرام به راجمع کړل پوه دی چې زه به دا صحابه کرام به رانه داسې خوشي پاتې کېږي دا منبر به دې ته یو ورځ خوشې کېږي نو کې به ناست وي
تکیا به وخلی او صحابه کرامو ته به خونه کولی دسی کوي دسی کوي دسی کوي یو ورځ په منبر کې ناستو وی اے صحابو یو بنده الله اختیار ورکو چې مال یو کنه دنیا کې اوسېدل غواړي وی هغه بنده الله غوړه کو چې دای اووینه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړا ولی جاړي صحابه کرام ورته خو یو بنده یادې وی بنده نه یادې ته بنده نه مراد د ځان دی دا د ځان یادې ته دا خبرې داسې دي چې دا منبر راته خوشی کیږي دا محراب مونږ ته خوشی کیږي دا ټیم په ټیم چې خونه کې او بنده الله اختیار ورکو دی دل ورکړي دی او د بنده نه مراد ځان دی او یو ته یو ډیوټي حواله کوي دا دی زی دا دی تلو والا دی د مانځه ټیم دی حکم یې وکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ووایي چې مونځ وکړي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه د الله حبیب ابو بکر ډیر نرم دل دی ستا په ژوندانه هغه ستا په مصلی نشي ودرېدلی وی عمر ته به ووایو وی زه چې ثواب هغه وکئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ووایي چې زما په مصلی ودرېږي هغه په خپل ژوندانه په مصلی ودرو اشاره و دې خبرې ته چې دې مې رکوټي امامت ته مخکې کو دا امامت صغرا دی نو زمانه پس په امامت کبرام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دې د امامت صغرا قابل دی نو دا د امامت کبرا قابل هم دی نو مانه پس په ګوره خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اشاره صحابه کرامو ته ورکړه ټیم په ټیم به داسې خبرې کولې او صحابه کرام به پریشانه کېدل پویدل به پې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به ورسره وو ابه ورسره وو یو ورځ ورته وایي د الله حبیبه نن ستا طبیعت ټیک دی زه نن کور ته لاړ شم یو کور یې د بار لک نبی علیه السلام ورته وی ورشه پته نشته دی چې نن زه رخصتېږم او زما د ژوند ملګری زما د سفر ملګری زما د حضر ملګری زما د مدفن ملګری زما د محشر ملګری به سار نه چې زه راځم یا به دا خبرې نه کېږي اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو د طبیعت سیټ شو نو اجازت غواړي وي شپې له لاړ شم امام الانبیا ورته وي او لاړ ځه چې ملګری رخصت کو د ژوند ملګری سحر پسې استازی لاړ وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملګری دی وفات تر هغه وی اوستا ملګری د دنیا نه لاړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چراغه وی قتل چې امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو وفات ته څومره لویه صدمه به ورته رسیدلی ہر حالت کی مرگرے کمبلی تلر کو بدی تندیخ کل کو وی وا خلیلاہو وا نبیاہو وا صفیاہو اے دا اللہ خلیلہ اے دا اللہ نبی اے دا اللہ محبوبہ دا اللہ خلیل وی دا اللہ نبی وی دا اللہ محبوب وی او بیام لاڑلی دا دنیا نا وفات شو څومره لویه صدمه صحابه کرامو ته ورسېده احادیثو مبارکو کې راځي چې کله صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کو چې دفن کو واپس رالل نه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی فاطمه لار کې ولاړه وه وی چې اتابت انفسکم ان تحسو علی الرسول الترابا اے صحابو مالا با یو جواب راکوئی مالا با یو جواب نن راکوئی چی زما ابا جان خو مالا خورو کے پٹکو ستاسو دی نفسونو تاسو لا اجازت درکو ستاسو دی نفسونو تاسو لا اجازت درکو چی زما ابا جان خو مالا خورو کے پٹاو تاسو نا دا امام الانبیاء غا مجلس یر شو تاسو سره دا هغه ناسته یې رشوله چې زما ابا جان خو ماله خور کې پټ کو وی صبت علی مصائب
لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا وی دیسی مصائب را باندې رالل داسی مصائب را باندې پر لپسی رالل که دا مصائب پشپو راغلے وی نو ورزی بے کو پا ورزو راغلے وی سرنا لیالیا دا ورزو نبا شپی جوڑی کری وی دیسی مصائب را باندې رالل چی زما پلار ابا جان امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلار او وفات شو ولی بس صدمہ نرسیدلا پلار او بیا دا امام الانبیاء پشانتی پلار اغلار دا دنیا نا چه کلمم پا سفر تو پا سفر نرا بگے فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ کرا براغے پا سفر زما چه واپس براغے نو بیا بم رنبے داغے کرا لارو بڑن بیر وکر ورغی چی بدا سفر نا واپس راغی بیا با وکر لا نو دا منگا و تاسو تا یو تعلیم را کئی چی منگا و تاسو باندی مرگ را روان دے منگ بم وفات کیگو دا سی لوی لوی ہستی انبیاء کرام وفات شوی دی نو منگ خو وفات یقینی دے وفات کیگو با مرگ لا تیارے کا اے چکل انسان مرشی کنا حدیث مبارک کرا دی اذا مات المیت چکل سڑے مرشی کنا دا خبر دا وسن یادوئی چی زب مڑی مودی سی خبری بکی حدیث مبارک کے رازی کنا چکل بند مرشی نو قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف چکل سڑے مرشی نو یو قسم خبری دا خلق کی او یو قسم خبری دا فرشتی کی نو دا دین ازان اول خبر اول پکار دی نو چی سڑے مرشی نو خلق وی بنو آدم وی ما خلفا یو بلتا وی رستو تی سپاتی شمو خلق وی کنوی یرا جہدادی وو پٹی وو بی بی وا بچی وو کم بچے دے نو خلق خبری کی وی رستو تی سپاتی شو او فرشتی قالت الملائکہ فرشتی پا دغا ٹیم کی خبری کی وی ما قدم فرشتہ بلی تا وی مخی تا اسلی گلی مخی تا مخ گو رہے رستو پریدہ و بچی پاتی دیا خزا پاتی دا جائداد پاتی دیا لس جربہ پاتی دا اگا پاتی دیا دا وارثانو مال لے ما قدم یو فرشتہ بلی تا وی ما قدما سی مخی تا لی گلی دی مخی تا ایسا شیشتا پس سبای بخی روح بای چرتوڑو سب کیگی ما قدما مخی تا سلی گلی دی مخی تا من سلی گلی سو من کو ارالو دیرو بچول ای خدیر چرستو یراوی دیر خپلارو دیر جیدادی بچول بلکل دا منم چی دا خپلارو چی اسی ورلا علوزولے ندے خوزوام پلارا پا بچو دی دومر رحم کونو پا زان خوب دیم رحم کرے دا علوزول ندی پلارا چی یو پٹیو یو جریبا یو کدال کی دی جماعت جوڑ کرے وے او چرتا مدرسہ دی جوڑا کرے وے چرتا یتیم خانہ دی جوڑا کرے وے چرتا یتیمانانو لدی کپڑے اغستے وے چرتا کونڈو لدی راشن اغستے پلا رضال لخو چی دی سلے گلے وے ما قدم چی تمرشی چی دکلی یتیمانان خلاصو چت کی کنا چی اللہ وی مخی پا دخمونگا آبادو نو چی فرشتہ بلی توی چی ما قدم او د کلی خلق وی خدا چی خلاص شوتی چی قصای ختم شولا پس بدی اللہ بخی پسو نو دا آواز یاد ساتا چی فرشتہ برابانی دا آواز کی چی ما قدم حدیث مبارک کے رازی کنا قرآن کم و چی کل دا قیامت شپیلی اوپو کو حلشی دا ہر سبلار شی فکانت سرابا پرق دا شگی بتی جور شی بلکل ہر س ختم کدا چا لس جری بجیداد دے کسل جری بجیداد دے لا ختم ستا دمرن پکاری گئے نبی علیہ السلام صحابہ کرامو توی ویدہ تاسو دا آبادی نی دی کڑی وی دا دائی دا پاخ آبادی دا اس چی منگا کو وزان لمپیڑو ڈکو ٹائلو پرخ دے پکی چوت دے پکی راش مصری راولا دا گتا لرکوا امام الانبیاء فرمائلوے پدی کی اس خیر نشتے اس خیر نشتے چی چا سمر نفقہ مالون لگولی دی پاگئی کی خیر شتا خو علاوہ دا دینا چی پدی کی اس خیر دا آخرت نشتا
د دنیا خیر شته خو د آخرت نشته ګوره دا 2-3 کروڑه چې دی لګولي دا تاله رستو پیدا نه درکوي چې فرشتې آواز وکړو چې ما قدم مخې ته څه لیږلي دي نو دا بیا پکې نه راځي مخې ته هغه به دې په کار راشي دا ټولې ځمکې به والوځي پړق د شګې به شي د چا په ځمکه کې چې جومات جوړ دی بختور دی هغه خلک دا ځمکه به نه خوري دا به الوځي نه دا ځمکن د جومات ته حدود دا به راغون شي دسي بیت الله به ځان ته راکاږي کعبه به دا ځان ته راکاږي د ټولو جوماتونو ځمکې او الله به ورله په تله د میزان کې نو دقه به ما قدم کې راشي او نور خو داسې الله نه وي به چې او په ځمکه کې خو جومات شته مدرسه په ځمکه کې شته چېرته یو طالب علم یې پاللی دی چېرته یو طالب علم د ده په پیسو علم کړی دی یو یتیم یې پاللی او د یوې کونډې ذمواري اخیستې وه ما قدم مخې ته څه شی شته امام الانبیا کور ته راغی بیزه حلاله شوې وه نبي علیه السلام ورته ویې بیزه م څه کړه وی نورم ټوله خیراتي ورکړې ده وی کتې پوهه دا اوږه باقي ده اوږه باقي ده او نوره ختمه شوې ده نبي علیه السلام ورته وی هغه نوره باقي ده اوږه یې ختمه شوې تاسو وایئ چې نوره مونږ ورکړله اوږه باقي ده نه چې دا کمه م ورکړې ده هغه باقي ده او چې دا کمه م کور پرېښې ده دا ختمه ده ما عندکم ینفد وما عند الله باق الله وی دا تاسو سره چې څه دي دا به پناه شي او دا ما سره چې څه دي دا باقي دي دا مخې ته چې م راولېږل دا باقي دي نو آخرت تپاره تیارې مرګ له به ځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر مه خاندئ دا ډېره خندا چې ده دا زړه مړ کوي دا د چهرې نورانیت ختموي مه خاندئ خندا ډېره درځي که نه نو اکثرو ذکر حازم اللذات مرګ یادوه مرګ خاندئ مو دا د خندا میدان نه دی دا د جړا میدان دی خاندئ مو مرګ یادوئ هر ورځ چې دا خنداګانې ورکې شي زړونه به م ویښ شي چې سړی خاندي نو د ده زړه مړ کېږي